د امام مالک رحمت الله علیه په زمانه کې د وخت قاضي او مباغ وخت کې یو واقعه پیښراله یو زنانه وفات شوې ده او دا کومې زنانه چې ول غسل ورکړي نو په دې کې یو زنانه راغلی ده او د دې مړي د خدمت لپاره کله چې ول غسل ورکاو د دې غسل دوران کې کله چې د دې زنانه د لاس د دې پتون ته ولګېدو نو دې زنانه دا کوم چې ول غسل ورکړي د دې مړي په باره کې یو خبره وایي او وی دعا ولو کې چې الله یو بخي خو دا ما په یو بدکارای باندې لیدلې ده دعا ولو سو کې جو سي الله وبخي خو ما په بدکارای باندې لیدلې ده د دې د خلینو دا خبره وتلو چې دغه کم مړ یو دا کوم زنانه چې مړ شي و د دې دا کوم چې غسل ورکون کې زنانه ده د دې د الله د عقیده پتون پسې ونخت وس دا کوشش کې ځان لې راګاږي چې ځان طرف ته راګاګم او داسې کلک انخته دی لکه په علم باندې چې یو سیس د بل سیس په کلک کې وس دا زنانه کوشش کوي چې زما د الله سپریک دی لیکن هغه طرف ته د الله رب العزت د طرف نه حکم دی نه پریدي خلک پریشان شو کومي غسل ورکون کې زنانه وسره نوري دي هغه هم پریشان شو چې تاسو وشو ال د خلک نارینه تادي کوي چې زر مړی تیار کړي چې مونږ یو جنازه ولکاو او د شریعت حکم هم دا دی چې جنازه به ساره نه چې سونه تادي کولې شي په جنازه کې تادي کول بغیر شریعت حکم دا وز نارینه आवाज کوي او زنانه په دې فکر کې دي چې د الله څخه څنګه ازادي اخر چې نارینه ډیر زور شروع کو نه دي زنانه وته وي چې قصه د پشان شوی د وسو نو دا کم ټیم چې ورکړو د جنازه هغه ټیم تیر شو او د بل مانځه ټیم راغی او دواړه په دغه ځای کې په کم ځای کې چې ول غسل ورکړي نو هم مړې په قضې پروت دی او زنانه لاس یې ځان سره نیولې نه پریږدي او حتی تر دې چې په دوه باندې ماسوتن شو د ماسوتن مون سړو وکړو سخت پریشان شو سو چا وی چې داس چل کو چې دا کومه زنانه ده دا لاس چې بزین خطه د دې لاس پکړ کو جو آزاد بشي د دغه زنانه چې کم سړی او نارینه او کور والي واغوي تاسو دماغ خراب دیګا زمون زنانه او خدمت ته درغلی و وس دا غي څه ګناه ده مونږ دا خبره نه مونږ نو دوی داسې وکي چې دا زنانه خو سم مړه ده کنه نو د دې نه دا پوسټه کې کټ کړي د دې وجود نه چې دا لاس آزاد شي اچھا چې مړې شو او دی ولې زمونږ د مړی په مړی نه مان تاسو به عزت کوي نه دا نشي کېږي وای حتی تر دې چې درېش په دې شوې درېش په او بریدینا امام مالک رحمت الله علیه د وخت قاضي و امام مالک رحمت الله علیه ته پیغام پیش کو چې حضرت تاسو لګ راشي مسله داسې راغلی ده چې هیڅوک به علاج نه پوهیږي وس که یو طرف ته د ژوندۍ خزینه مونږ لاس کټ کو نو د خاندان والا خپکیږي نه مني دا خبره شرب دي جوړ شي که د مړي والا کاو نو هغه هم خپکیږي نشو کولی تاسو مهرباني وکړئ امام مالک رحمت الله علیه تشریف راوړو وی دا خو زنانه دي زما دې ستر دی پرده وکړي او پردې نه شاته به زه دونه لږ معلومات کوم کله چې پرده ولګوله قنات وغیره چې ولګ امام مالک رحمت الله علیه आवाज وکړو وی د دې کومې زنانه